کوما چې د دومره درې غونډې بندوبست وکړو او زه ګورم زه چې کله راتلم دې ځای ته نو ما په لاره ډېر هوډینګز وکتلو او یو هوډینګ باندې لیکلي چې منی به اکرم خان دراني وایي اکرم خان دراني به منی دراني صاحب به دلته چېرته ناست وي او دراني صاحب نور څوک مني او که نه مني زه منم ستا دا کنټریبیوشن او دراني صاحب ناست دی او زه منم نو د دې هوډینګ ضرورت نو چې منی به اکرم خان دراني ځکه چې لرې ټول خلک به مني او دلته ناست دی زما ملګرو او زما بچو تاسو ته دا علم دی تاسو دې نه خبر یئ چې دا پی ډي ایم ولې جوړ شوی دی او دا پی ډي ایم د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان په سربراهي کې ولې جوړ شوی دی تاسو ښه خبر یئ په 20 سپټمبر باندې په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي جماعتونو یو آل پارټیز کانفرنس وشو او هغې متفقه طور سره دا فیصله وکړه چې د عمران خان د حکومت چې کوم دی دی نااهل حکومت دی دا سلیکټډ حکومت دی دا چا بل چا راوستی دی बन्नू में पीडीएम के जलसे में हुकूमत के 13 कालों के अवाम पाकिस्तान उलस तबाही शवेदा ग्रानी दा बेरोजगारी दा चार चापेरा को गनम दी को चीनी दा को उड़ दी को पेट्रोलियम दे تیرو دونیمو کالو کې ګراني ډېره زیاته شوه تنخواګانې نه دي زیاتې شوي او دا پی ډي ایم دا فیصله کړې وه چې موږ به د دې حکومت نه د دې جعلي حکومت نه ځان خلاصولو لپاره د ولس خلاصولو لپاره موږ په پارلمان کې دننه پارلمان نه بهر موږ د دې خلاف تحریک چلو او دا نن چې کوم د بن کې دا جلسه ده دا د هغې تحریک حصه ده او داسې دا ګورم چې دا ټول سټیډیم ډک دی بهر هم خلک دي نو زموږ دا فیصله وه چې کله مولانا فضل الرحمان صاحب ووایي او سیاسي جماعتونه وغواړي نو دوی په لانګ مارچ کې په اسلام آباد باندې زه خو دا وایم چې که نن مولانا فضل الرحمان صاحب تاسو چې اسلام آباد ته ځو نو عمران خان به پاتې نه شي عمران خان به یو ورځ هم پاتې نه شي که صرف هغه دا جلسه وګوري دا غونډه وګوري دا خلک وګوري دا جذبه وګوري نو بیا په ټول پاکستان کې به خلک وایي چې پی ډي ایم به مني پی ډي ایم به مني دا پی ډي ایم به ځان د عمران خان نه خلاصوي ما ملګرو ما نه وړاندې محمود خان اڅکزی یوه ډېره ښه خبره وکړه او زه به د هغې خبرې تایید سره خپلې خبرې هم ختمې کړم ځکه چې لیډران ډېر دي خبرې ډېرې دي او ناوخته هم دی خو زه د محمود خان اڅکزی د هغه خبرې تایید کوم چې زموږ دا جدوجهد یوازې د سلیکټډ حکومت خلاف نه دی دا د هغې خلکو خلاف هم دی چې هغه سلیکټرز دي او هغه عمران خان په جاري انتخاباتو نتیجې کې په خلکو باندې په پاکستان باندې په دا ملک باندې مسلط کړی دی زموږ دا جدوجهد د سلیکټډ او د سلیکټرز دواړو خلاف دی دې وخت کې د دې ملک حالت داسې دی چې لکه په یو ګاډي باندې په ډرایوینګ سیټ باندې یو سړی ناست وي
او هغه سره د ډرایوینګ کنټرول نه وي او هغه کنټرول په پشا سیټ باندې چا بل چا سره وي او هغه مسؤول نه وي او مسؤول په سټیرینګ باندې ناست سړی وي نو داسې ګاډی چې د هغې په سټیرینګ خو ته ناست او ته مسؤول یې تا نه به سوال کېږي خو هغه کنټرول تا سره نه دی هغه کنټرول چا بل چا سره دی او هغه مسؤول نه دی نو داسې ګاډی نن دی که سبا دی یو ډېر لوی خوفناک حادثې نه به دوچار شي د دې لپاره PDM دا فیصله کړې ده چې موږ د ریاست دا ګاډی چې کوم داسې غلط طریقې سره چلیږي موږ د ریاست دا ګاډی بچ کړو چې دا یو حادثې سره ښکار نه شي زه به صرف تاسو ته یو ناره ویم او تاسو جواب راکړئ زه به ګو عمران تاسو